د بجلیګر مولانا صاحب قبر دی الله پاک د انواراتو ډک کي چې کومه یو خبره یې کړې ده هره یوه خبره رښتیا شوې ده. هغه ویل چې آینده نسل به د ستاسو ډمان وي او په رڼا ورځې که په بل چا باندې لاس وان نه چولو وایي بیا راشئ که نه وایي زه به له وایي دا ږیره په مچیازو کله کړم. دا یې د ډېر د زوخته ویلي د ډېر د خفګانه ویلي چې د حالات یې کتل د نن نه څو کاله مخکې او راشئ نن د حالات وګورئ نن کم حالات دي. په رڼا ورځې ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه تو نه کې زمونږ باچهي ده نو دا ږیره به درته بیا په متیازو کړو. لوڼې به راټینګې نه کوي لوڼې. دغه لایف ویډیو کال باندې د زیشان سره دغه یو جینۍ خبرې کوي او پلار ته چې بند کړه دا ته څه کوې او داسې ورته چې ځه ورکېږه خپل کار کوه. دا حالات وګورئ. ملي خیر خو دي مات که ما سره ته جګړه مه کوه ما تا ته څه نه دي ویلي سیده دلته لیک راغلی ما ځان ما اوسه لګو زیدونه مه کوه لایف شیر کې پرې ځان په خپله شرمي چغې دې پکې وي دا څه خبره لایف شیر کې ګایز کټ کا کنه کټ کا ټوټې کا نه کټ کوم ټوټې کوي کټ کا کنه لایف شیر کې ګایز دغه ماشومان وګورئ چې ډانسونه کوي لکه دا اوس په دې پوهېږي دې له ته ښه تربیت ورکولی شي لمونځ ورله ښیلی شي اودس ورله ښیلی شي جومات ورله ښیلی شي د مشر کشر ادب ورله ښیلی شي د مور و پلار ادب ورله ښیلی شي خو نه هلته ورته دې ډمتوب ښیه نو دا د ستاسو نسل دی چې تاسو د دین نه لرېوالی ورکړی دی او دنیاوي تعلیم پې کوئ دنیاوي هلې ځلې ورته ښیي خو دیني هلې ځلې ورته تاسو نه ښیي او د دې ټولو خبرو یو مقصد مې دی او د ټولو خبرو یو نچوړ دی چې دا ورځ په ورځ دمتوب ولې زیاتېږي بېحایي ولې زیاتېږي دا صرف یو وجه ده هغه دا ده چې د علماو سره نفرت د دین نه نفرت د علماو نه لرېوالی د دین نه لرېوالی صرف دکه وجه ده. یعنې تاسو وګورئ چې د کم سړي په مسجد سره تعلق وي د کم سړي د مدرسې سره تعلق وي د کم طالب چې په مدرسه کې وي د هغه تربیت وګورئ هغه چې تا سره لاس میلاوي په دوه لاسه د هغه سلام کې به واضحه فرق وي د هغه په ملاقات کې به واضحه فرق وي د هغه په چهره کې به فرق وي هغه کې به یو قسم سړیتوب ادب او یو دین به پکې او راشه نن سبا زمونږ چې کم ینګ جنریشن دی د سکول والا د هغې په سکول کې پارټۍ ولې نه کېږي چې هغې ته دیني سبق وښیي. بس الله دې په مونږ رحم وکړي او الله دې مونږ ټول د علماو خادمان جوړ کړي. سلام.